خلکو ته وایي شفیق د تبلیغ مخالفت کوي. بیا بدبخته شفیق په خپله څه کوي دا راته ووایه. که د دې تبلیغ غوږونه یا څه بل څه شکل یې هغه راته وښایه، او که نه دایي چې خلکو ته دین بیانولي، خلکو ته چې کوم دی دین زده کولي، نو راشه زما مدرسه وګوره، راشه په هغې کې د علما طلبا سبقونه وي هغه وګوره، راشه د کوم دی په هغې کې زما د شپې او د ورځې زه د دې ځای نه پس چې د دې ځای نه فارغ شم نن په دې شپه، الله زما لومړی معمول نه دی، زه چې اوس هم فارغ شم زه به ځم سوات ته، په دې شپه کې زه به ځم سوات ته، هلته هم د خدای فضل یې 300,000 خلک به ناست دي. دا تبلیغ دی که نه دی؟ ماله جواب راکړي. د ټولو نه لوی تبلیغي ځای یم. که څوک وایي چې شفیق د تبلیغ مخالفت کوي، زه تبلیغي یم، او دا هم درته وایم چې چا د تبلیغ مخالفت وکړه دغه انسان کافر دی. دغه انسان څه دی؟ البته طریقه کار کې اختلاف کیدی شي، طریقه کار کې د هر چا اختلاف کیدی شي. ګوره پاکستان دی، خپله باندې سوچ وکړئ. موږ یو خبره وکړو هغه الټه کي د دې لپاره چې خلکو د ده نه زړه موټ شي. یو کس ګلکار دی، ګلکار نو ګلکار چې راولي د ساوند ته کښېنی پوهېږي پې جواب راله راکړي نه پوهېږي، او چې دا ساوند والا زه پاس وم او ده ته وایم چې ته راشه او زما یو مریض د اپریشن والا وکړه، پوهېږي پې، او بخه ډاکټر راولم او تاسو ته په دې زبانې کښېنم چې دې خلکو د دین بیان کړه، هغه به وایي ماله آلات راوړه زه اپریشن یې کوم، زه دین نشم بیانولی. بس صرف موږ وایو اهلیت شرط دی. پکار دا ده چې هر انسان ظلم چې غوري کېږي بل د یو سره نه کېږي. ظلم په پاکستان کې صرف د دین سره کېږي، ظلم صرف او دا په ایشیایي ممالکو کې کېږي چې د دین سره ظلم کېږي، په یو شعبه کې ظلم نه کېږي. شرط داسې نه چې ډرایوري ته ځان لپاره ډرایور نیسې نو ته ورته وایې شابه د انجینرینګ ماله ډیپلومه ماله راوړه، نه، هغه ته وایي ماله د ډرایوینګ لایسنس راوړه. چې چېرته ته چې کوم دی انجینرینګ والا یې هغه ته دا نه وایي ماله ډرایوینګ لایسنس راوړه، هغه ته وایي سی وي راوړه. نو سی وي کې صحیح چې تا څومره تجربه ده په روډ د څومره وخت تېر کړی دی، ستا څومره چې کوم دی ایکسپیرینس دی، نو راشه د هغه ته خپله سی وي پیش کړي، نو چې ایکسپیرینس یې وګوري، تعلیم یې وګوري، د هغې نه پس یې په هغې کې واخلي. د سکول استاد اخلو نو دا نه وایو چې تا 100 کاله چاري چلولې ده، تا 100 کاله ګوډ کړی دی، دا ورته وایو چې تا تعلیم کړی دی او که نه دی کړی. په ذات د خدای قسم که ظلم کېږي په دې وطن کې هغه د دین سره کېږي چې د 2 ورځې ملا، د 1 ورځې ملا سبا ورته لوی عالم د سړي بچی نه ښکاري او راشي ودرېږي او هغه واهیات وایي چې نه الله نه الله جل جلاله نه د الله رسول تعلیمات وي نه د قرآن تعلیمات وي، د ځان نه لګیایي. الله دا وایي، رسول دا وایي، حضور فرمایي چې چا په ما باندې د ځان نه یو خبره وکړه فلیتبوأ مقعده من النار، ته په جهنم کې د ځان دپاره لویه کنده تیاره کړه. زه درته بس زه خپل میلاد شریف طرف ته راځم، دا مې درته صرف هغې ته د زړه درد بیان کړ چې ډېرې پیرې داسې وي چې صرف د اهل حقو نه د خلکو لرې کولو دپاره عجیبه عجیبه خواګانې، عجیبه خلک ناشنا خبرې کوي، او موږ پرې پروا ځکه نه ساتو چې موږ وایو زموږ کار چې دی د الله او د هغه د رسول د دین خدمت کول دي. موږ چې د چا کار کوو نو هغه هستی ګوري. ګوره دنیا کې چې د چا دپاره تاسو جنډې اوچتې کوئ او چاله منډې ووهئ، چاله ووټ دپاره او کمپین یې ولا وکړئ، بینر یې فلیکسونه ولا چاپ کړئ، نو تمه ترې ساتئ که نه چې ما دپاره به څه کوي. نو موږ خو د ډېر عظیم هستی کار کوو، د داسې عظیم هستی نوکران یو، د داسې لوی هستی او د هغې در. او زه درته نن خپل خلکو به په ذهن کې بیل خبره جوړ کړې چې شفیق څه شی دی، خلکو به درته یو بیل تصور. زه درته نن په خپل تعارف کوم چې زه څه یم. زما نیکه فرمایلی و یا رسول الله که ته وکړې اجازت نو به داخل شم. عاشق صادقانو د عاشقانو سردار ویلو که ته وکړې اجازت نو به داخل شم په دا کوزو سترګو ستا د سپو قطار کې. یا رسول الله که ته وکړې اجازت نو به داخل شم په دا کوزو سترګو ستا د سپو قطار کې. موږ وایو که موږ حضور د خپل درد د سپو په قطار کې راولي دا زموږ دپاره لوی اعزاز دی. بس زموږ بل تعارف نشته، زموږ تعارف دا دی د سپي کار چې وي د خپل
مالک چوکیداری وي، د سپي کار د خپل مالک د کوڅې څوکیداری وي، زمون کار د خپل جانان د عزت او ناموس حفاظت دی. نو چې کله ورته څوک په بده ګوري د سپي پې چکونه لګوي، دی پې چک لګوي، که د چک وسې نه نو دی ورپسې چغې وهي، غاپي ورپسې چې زما د جانان د عزت او ناموس ته څوک نقصان رسوي، چې زما د لاس وس کېږي زه به خپل لاس استعمالوم، چې زما د ټوپک وس کېږي زه به ټوپک استعمالوم، چې زما د کوتک وس کېږي زه به کوتک استعمالوم، چې زما دغه یو وسم نه کېږي او بې وسه شم زه به خپله ژبه استعمالوم، مګر د خپل کریم آقا د ننګ ناموس حفاظت چې دی دا زما فرض دی، دا به ضرور کوم انشاءالله. زمون بل کار نشته الحمدلله. ځکه عزتمندو دا مونږ چې راغونډېږو د سوچ خبره دا وي، په دې تورنځو کې به درته زه ویم اجتماعات کېږي که نه کېږي؟ جواب راله راکړه. اجتماعات کېږي که نه؟ غټ غټ اجتماعات کېږي، د مذهب په نوم باندې کېږي او د سیاست په نوم باندې کېږي. د سیاست خو زمونږ او ستاسو د ماحول ضرورت شو، هر چا ضرورتي، نوکري ضرورتي، تاڼه تحصیل ضرورتي، بجلی ضرورتي، لاره کوڅه پخېدل ضرورتي، د هغې لپاره موږ منډه وو. بعضې داسې چې هغه خاص د مذهب په نوم باندې کېږي، په هغې کې اجر و ثواب وي، په هغې کې چې کوم دی ګناه نه وي، په هغې کې صحیح اجر و ثواب پکې وي، دې کې ډېر غټ اجر و ثواب دی. په هغې کې چغې اسلامي وي، په هغې کې خبرې چې کوم دی څه کوي دا د اسلام اسلام اسلام. زه درته یو خبره کوم چې ګوره دا نن چې کوم میلاد النبي دی، مونږ 900 کاله وړاندې لاړ شو، امام ترمذي کتاب راواخلو، امام ترمذي دغه صحیح راوالو، نو په هغې کې هغه پیل باب جوړ کړی دی، باب ما جاء فی میلاد النبي صلی الله علیه وسلم. مونږ د شیخ عبدالحق محدث دهلوي کتاب راوالو ما ثبت بالسنه، په هغې کې ویلي دي چې د اول نه په امت کې د تبلیغ او د ترویج او د اشاعت دوه سلسلې وي. دوه علماو په مدرسو کې خدمتونه کول، محدثینو او عوامو خدمت به چې کېده هغه به په دغسې محافلو کې کېده. هغه محفل به یا د عید میلاد النبي او یا به د اولیاو د عرسو. اوس ورشه چې د کوم څیز نوم نن نه 1500 کاله وړاندې وي، او شیخ عبدالحق محدث دهلوي وایي چې زمونږ اکابر او زمونږ مشایخو به عرس هم مناوه، میلاد به مناوه، او ته د نن زمانې راشې ته بدعت دی او ناروا دی. نو ماله جواب راکړه چې نوې عقیده ده او که نه ده؟ ځکه عزتمندو دا نوي څیزونه وایي. او بیا کانفرنس انګلش لفظ دی، کانفرنس انګلش لفظ دی، هغه رواشي، او باب ما جاء فی میلاد النبی نارواشي، چې چا باره کې علماو بیل ما ته وښایه که د کانفرنس باره کې چا یو کتاب لیکلي، په دې زمانه کې هم لیکلي زم صحیح ده، خو د میلاد مبارکه د امت اکابر علماو د 100 نه زیات لوی شخصیات داسې تیر شوي، لوی شخصیات کې امام جلال الدین سیوطي دی، کې امام سخاوي دی، کې ملا علی قاری دی، کې شیخ عبدالحق محدث دهلوي دی. دا هغه شخصیات دي چې دوی په میلاد باندې بیل بابونه قایم کړي دي، کتابونه یې لیکلي دي. مالا جواب راکړه زه نوی کار کوم که ته نوی کار کوې؟ کانفرنس ټیک شوه، مونږ دا نه وایي زه مخالفت نه کوم، چې ته کانفرنس جایز ګڼې میلاد ولې ناجایز ګڼې؟ بس او بیا چې هم د دې ضرورت شي بیا کوي. ګوره نشنلیان کلیزه کوي، پیپلیان برسي کوي، ما او تا چې کو کال کو صوفیا عرس کوي، پوهېږئ دې باندې؟ او دا خلک چې اوس کوي نو دوی کانفرنس کوي، ټول یو شی شو که نه؟ نومونه بدل شو، خو یو نوم پخوانی دی، اوس نومونه اوسني دي، خبره ختمه ده. همدغه رنګې عزتمند میلاد همدا خلک بیا چې ګورې سبا ستا 2 بچي راټینګ کړي وي، د دې ختم دی، د جیب نه دې ښه ډېرې پیسې واخلي، ستا د بچو ختم دی، ته خو خوشحاله یې که نه؟ خامخا به ختم کې دیګونه به هم پخې، خلکو ته به هم وې، نو تا نه ښه مزېدار پیسې د نوالي دیګونه هم در باندې پاخه کړي، روټۍ هم در باندې پخه کړي، هغه ملا د پاره هم درنه پیسې واخلي، او خلک راغونډ کړي، بیا پکې د خپلو اکابرو د سیاست ترانې پکې شروع کړي، هغه جایز دي، خیر دی. او که چا د حضور په نوم باندې څوک راغونډ که بیا ناجایز دي. بیا وایي دا چرته زه درته یو خبره کوم چې کوم نبي ستا دپاره الله ته جړاګانې کړي دي، چې کوم نبي ستا دپاره الله جل جلاله ته خپلې مبارک اوښکې بیولې دي، او چې کوم نبي به دا قبر په تورو تیارو کې یو لږ سوچ وکړه چې کله د لحد دا تپې تا باندې را بندې شي، او ستا رور او ستا یار او ستا دوست هم په تا باندې خاورې درواړي، او تا باندې د خاورو انبار ولګوي، او بیا دا ټول ستا نه واپس را روان شي، او تا په تنې تنها په دې کور کې یوازې پرېږدي. ماله جواب راکړه ستا دغې تور لحد ته د سپین رڼا ضرورت د چا وي؟ هم د دغې هستې مبارکې وي چې د چا ذکر هم ته نن ناجایز ګڼې، د چا ذکر نه ته خلک منې کوي، د چا د نوم نه خلک منې کوي، که ستا د قبر تورې تیارې د چا په برکت باندې
نو ستا پلار هم تا نه واپس شو، ستا رور هم تا نه واپس شو، صرف که دغه رڼا ضرورت دی ما كنت تقول فی حق هذا الرجل، هلته ضرورت ستا د مدینې منورې د جانان مبارک دی. څومره عجیبه خبره ده. هغه هستی چې تا نه هر څوک دنه مخ واړئ او راشه عزتمندو ماله جواب راکړې د محشر نه لویه سخته ورځ بله شته. دا 50,000 کاله ورځ ده او 50,000 کاله ورځ داسې ده چې پلار به د زوی په کار نه راځي، زوی به د پلار په کار نه راځي، لور به د مور په کار نه راځي. نفسي نفسي عالم به هر سړی په خپلو خولو کې ډوب وي. دا انور په څلورم اسمان کې دی. نن چې تاسو ګورئ دا د اسمانونو شفافیت دی چې ما ته د داسې ښکاري لکه دی مخامخ چې دی اسمانونه لکه د شیشې غوندې پړقېږي. دا په څلورم اسمان کې دی او ما چې د الله غونده کې خپل موج کې راشي بیا د ګرمۍ نه ما ته ورته کتې شو ودرېدې شو ورته. دا چې کله راښکته شي 1 میل فاصلې له بس دومره سوچ وکړئ 1 میل فاصلې له راښکته شي دا ځمکه د تانبې شي او خلک دا خپله را روانه شي. دا خوله څوک ګیټو پورې، څوک دې ځای پورې، څوک نامه پورې، چا دلته خوله کې ډوب شي په هغه ورځ باندې هر څوک په حیثوران وي او الله په قهر او غضب او غصه کې وي او اعلان کوي لمن الملک اليوم. د نن ورځې بادشاهي د چا ده ووایې. هر چا سرونه ټیټ نیولي، څوک اواز نه کوي. په دغه حالت کې چې خلک چغې وهي ټول به سلام کي چې راځئ چاله ورشو چې د ورځ اسانه شي. آدم علیه السلام له راشي او ورته وایي زه نشم مخامخ کېدی د الله دربار کې. لاړ شه نوح علیه السلام له او ورته وایي زه نشم مخامخ کېدی د الله دربار کې. ما له دا جواب راکړه چې په دغه وخت کې بیا د دروازه د چا کولاو ده د امید رڼا څوک ده. حضور فرمایي ټول به ماله راشي چې ماله راشي زه به ورته دا نه وایم چې نه زم نه مخامخ کېږم. زه به راوځم او الله جل جلاله ته به سجده ولګوم، حمد و ثنا به د الله بیان کوم. زه به د خپل امت دپاره د بخشش دعاګانې شروع کوم. زما په خوله باندې به وایي اللهم یا رب امتی امتی. ما ته به رب لا یزال ارشاد فرمایي یا محمد ارفع رأسک وسل تعطى وقل تسمع واشفع تشفع. محبوبا سر راپورته کړه چې څه غواړې دم له درکوم، چې څه وې اورمه. شفاعت کوه ستا شفاعت د ګنهګار امت په حق کې قبلومه. عاشق صادق ځکه فرمایي مرسلان ټول په نفسي نفسي گویا دي. د امت په طلب سر دی مصطفی تماشې له رضوان جنت نه راغی چې راغلی په محشر دی مصطفی. محمد امین تګو ته نارې کړه ناس په غاړه د کوثر دی مصطفی. نن سبا معامله الټه ده. د هغې نبي دپاره چې ستا دپاره محشر کې الله ته جاړاګانې کړي دي د هغه د ذکر دپاره امتي د دلایلو ضرورت دي. نه نه دا چرته و هسې که د صحابو په وړاندې در سره دا حساب کتاب شروع شو څه به وایې. ماله جواب راکړې صحابو د حضور علیه السلام وینه مبارک کسکلې ده کسکلې نه ده. د حضور علیه السلام خوله مبارک ځان سره سنبال کړې ده که نه ده. صحابو خو د حضور علیه السلام د اوداسو په